دا کم خلق چې وایي چې ریښتونی سړی د ژبې نه تریخ وي یا رښتیا په انسان باندې تراخه لګي، نو داسې خبره غلطه ده. دا خبره کول غلطه ده. وجه د هغې دا ده، رښتیا ویل یا رښتیا به ذات خود تراخه نه دي، بلکې دا تراخه په مونږ باندې دا رښتیا ځکه لګي چې مونږ په خپله باندې تراخه یو. مونږ د ګناهونو، د دروغو، د فریب، د دوکې په داسې دلدل کې ګیر شوي یو. که یو انسان په معاشره کې رښتیا وي، یا یو سړی زمونږ ته وړاندې رښتیا وي، یا یو سړی زمونږ متعلق داسې څه رښتیا خبره وکړي، نو هغه په مونږ باندې ترخه ځکه ولګي چې مونږ په خپله دروغجنان یو، د دوکې نه ډک یو، د فریب نه ډک یو. ولې داسې نه ده څه؟ که چېرته تاسو وایئ چې رښتونی سړی د ژبې نه تریخ وي، نو دا خبره غلطه ده. ځکه په دنیا کې د ټولو نه رښتیا ترین انسان یا هغه بنده چې په ټول عمر کې چرته دروغ نه دی ویلې، هغه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. که چرته رښتیا ویونکي تریخ وو یا رښتیا ویل تراخه وو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به په چا باندې تریخ لګېدلی وو. حالانکې په دې باندې اقوام عالم، د ټولې دنیا خلق، انسانان په دې باندې اجماع کوي، راغونډ دي چې په ټوله دنیا کې د ټولو نه رښتیا ترین انسان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو، او د ټولو نه خوږې ژبې والا، با اخلاقه، د ټولو نه ښکلې او په ښه انداز کې خبرې کوونکي رسول الله مبارک وو. یو طرف ته مونږ دا وایو چې رښتیا ویونکي تریخ وي، او یو طرف ته دا وایو چې د ټولو نه خوږترین انسان رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم وو. نو دې خبره کې بیا تضاد راځي. داسې نه ده. هر رښتیا ویونکي سړی خوږ وي، هر رښتیا ویل خواږه وي، او د هر رښتیا ثواب دی، او هر رښتیا چې ته په دنیا کې وې، الله پاک به په دنیا کې هم اجر درکوي، په آخرت کې به هم اجر درکوي. ها، دا په اوریدونکي باندې ډیپند ده. دا په اوریدونکي باندې انحصار کوي چې آیا زه د انسان ته دا خبره اورم، نو آیا دقه سړی دا د رښتیا او د اوریدو تمیز هم لري او که نه؟ د رښتیا او د اوریدو د رغبت هم لري او که نه؟ د رښتیا او د اوریدو دا انسان په ځان کې دومره څه تړم لري او که نه؟ که نه زه ورته رښتیا ویم او دی وایي چې نه ته دروغ وایې، حالانکې ما رښتیا ویلي، خو په هغه باندې بد ځکه لګېدلی وي چې دغه انسان په ګناهونو کې، په دوکه کې، په فریب کې د مخکې نه ککړ وي، نو زما رښتیا په هغه باندې تراخه ولګي. نو زما دا رښتیا تراخه نه دي، نه زما ژبه ترخه ده، بلکې د هغه اورېدلو کې فرق دی، زما په ویلو کې فرق نه دی. نو په دې وجه باندې که یو انسان دا وي چې رښتیا ویونکی انسان دی تریخ وي یا رښتیا تراخه وي، نو دا محاوره یا دا جمله غلطه ده، په دې باندې د نظر ثاني وکړي شي.